ډرون د پاکستان سره دی د ډرون حمله وکړه 1.5 سل پولیسان شهیدان کړو سره د امام صاحب سره بیا دې څه وویل د پولیسو چې کوم غټ افسر دی وی خلک دې زمونږ په شهیدانو باندې سیاست نه کوي دا شهیدان تا د کور راوړو او بیا ورسره څه وکړو دا ځای کې یوه شنه جنډه ده هغه بیا ووړئ او 3 ګلونه پکې دي او الله دې وبخي پور اعزاز کې ساتھ دفنایا گیا د دغه پولیس چې بچا یتیم شو د ده سره به څه کې د ده چې ښځه کونډه شوه د ده سره به څه کې د ده چې پلار او مور وجړېده د دې سره به څه کې وروڼو په دې به ګزاره نه کوو چې په شنه جنډه کې به خلک ته ښخ کې پورا اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا پدی گزارا نہ کرو نورونو دی ریاست دلته کې سمنګ د کورونو د خویندو میندو د لونو بې عزتیانې کړي دي دی ریاست په دې برتانه باندې د افسوله بمباري کړې ده د طالبانو سره افسوله جازونه نشته دی ریاست په دې ګوالیرۍ کې 14 غړیالي پښتانه لال کړي دي په جومات کې لال کړي دي دا څنګه طالب دی چې په جومات کې انسانان حلالوي دا څنګه طالب دی چې مدرسه سیزي دا څنګه طالب دی چې سکول سیزي دا څنګه طالب دی چې زما د خور بې عزتي کوي دا څنګه طالب دی چې زما د مور بې عزتي کوي دا څنګه طالب دی چې زموږ کورونه ورانوي دا څنګه طالب دی چې بازارونه نړوي دا څنګه طالب دی چې خپل امام صاحب حلالوي وروڼو دا طالبان نشته ریاست راغلی دی لینډ مافیا چې ورته وایي پنجاب په پنجابیانو تنګ شوی دی د پښتونخوا غرونه نسي د پښتونخوا وطن ټول غرونه یې ونیول دې خلکو ورته انتقال کړي دي کله به سیکشن 4 لګوي هغه بله ورځ یو کرنلو وی چې څوک سیکشن 4 ولګوي دا سرکار د چا پلار نشي چوتولی ملګری می ګواه دلته کې شته ما یې په اردو یې درته نه وایم خو په دې پښتو هم ته پوهېږې کرنل صاحب ته خو غواړې چې راشي سوات ته خلکو نه خالي کې خو تا د سوات د خلکو سرې سترګې نه دي لیدلي د سوات خلک وروڼو دا ځل د سوات نه د وتو سوچ نه کوي د دې دهشتګردانو د ویستو سوچ کوي عزیزانو ځان به په خبره باندې پوهیو هیڅوک دلته تعلیم نشته دا ریاست دهشتګرد دی هیڅوک دا څنګه تعلیم دی طالبان ولې دهشتګردي کوي طالبان شریعت غواړي نو ولې موږ شریعت بدی شي موږ د شریعت مخالف خو نه یو نو بیا موږ خلک ولې وژني وروڼو لبه بله ده دا ریاست دهشتګردي کوي امریکې نه پیسې اخلي ډالر یې اخلي په دې کې اخلي چې زه به دلته دهشتګردي کوم چین ته وایي ډالر یې راکوه زه به امن راولم چې ته ګوادر ته لاړ شې وروڼو موږ به خلک د ډالري جنګونو نه ښکار کوي نو وروڼو زه د ایسي نه دا مطالبه کوم د دې مټې ایسي چې کوم یو دی دا ډي پي او مې په لرکوئ دا ډېرې بېکاره پورسې دي دا خو د ډي پي ایسي ته دا وایم چې زموږ په کلو کې چنګڼیان ګرځي زموږ په کلو کې چنګڼیان ګرځي ښځې کورونو ته ننوځي او د خلکو نه په زور پیسې اخلي خلک بې عزته کوي بهر ورته سړي ولاړي نو ایسي صاحب واوره ته د دې دپاره د مټې تحصیل باچا نه یې چې ته صرف په کرسۍ ناستې د مټې د تحصیل امن ساتل دا ستا ذمواري ده زموږ په کلو کې به خلک د غوړو منګي نه ګرځئ زموږ په کلو کې به خلک د تیلو منګي نه ګرځئ زموږ په کلو کې به خلک ګبین نه خرڅئ زموږ په کلو کې به خلک کټونه نه خرڅئ زموږ په کلو کې به خلک چوړکۍ نه تېره کوي زموږ په کلو کې به چمیاران سپلۍ نه ګنډي